الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين زما عزتمندو د ډیرو جمعو داسې ستاسو خدمت کې مې دوو بنیادی خبرو باندې مسلسله گفتگو وکړله چې هغه د آیت کریمه د لاندې خبرې دي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین چې اے خلکو چې ایمان هم راوړی دی د الله جل جلاله نه ویریږئ او د رښتونو خلکو سره شئ نو یو تقوا د الله جل جلاله نه یره او دویم د صادقینو خلکو سره کېدل او بیا مې ستاسو خدمت کې ابتدا کې عرض کړو چې صادقینو نه مراد په هر میدان کې صادقین دي که هغه د عقیدې میدان دی که هغه د عبادت میدان دی او که هغه د اعمالو او د اخلاقو میدان دی که هغه د معیشت او د اقتصاد میدان دی او که هغه د سیاست میدان دی په ټولو کې د نیکانو خلکو سره کېدل او د رښتونو او د صادقینو خلکو سره کېدل چې کله زمونږه د الله جل جلاله نه د یریدونکو خلکو سره ملګرتیا وي او د صادقینو خلکو سره امداد او مرسته او ملګرتیا وي نو الله جل جلاله با زمونږه حشر دا هم د دک متقیانو او د صادقینو خلکو سره کوي ځکه حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای المرء مع من احب انسان به د هغه چا سره په قیامت کې چې په دنیا کې د چا سره مینه خدا نه خواسته د چا د ناکاره خلکو سره مینه د فساقو او د فجارو خلکو سره مینه او د غي امداد او تعاون او هلپ د غي همدردای هغه د بدو خلکو سره نو حشر به هم د غي سره او چې د چا امداد او تعاون د غي مرسته او د غي ملاتړ دا د نیکانو خلکو سره نو الله جل جلاله به په خپل فضل او په خپل کرم باندې حشر هم د غي سره کوي عزتمندو آینده دغه یو موقع او مرحله را روانه ده نو د خیرخواهی په بنیاد باندې چې څرنګه په عام امورو کې د عوامو حضراتو اعتماد د په علماو باندې او په نیکانو خلکو باندې نو دغه شانتي په دغه میدان کې اعتماد او په علماو حضراتو باندې ساتل پکار دي هغه خلک چې هغه د قوم خیرخواهانی او هغه خلک چې هغه د خپل ملک خیرخواهان او مخلصین وي او هغه خلک چې هغه د خپل نظریه د خپل دین او د خپل مذهب او د ملت خیرخواهان او مخلصان وي نو په داسې شخصیاتو باندې اعتماد ساتل پکاري مثال په تور باندې د مزد د مسلې متعلق خبر راشي نو موږ باقاعده علما او حضراتو ته رجوع کوو د زکات د مسلې ضرورت راشي نو موږ علما او حضراتو ته رجوع کوو او د مز مسله شي د جنازي مسله شي
د غم او د خادای مسله شي، د واده او د کویدنې او د سنت او د ختم قرآن مسله شي، نو زمونږ رجوع هغه نیکانو خلکو ته متقیانو خلکو ته هغه خلکو ته چې هغه ته رښتینی ویل شي او صادقان وته ویل شي. نو ان شاء الله دا نننه خبره دام صرف او صرف د خیرخواهی په بنیاد باندې چې ان شاء الله زمونږ استادو دا کم درای حق مونږ ته حاصل لې او دا مونږ ته زمونږ قانون عمره کوي او دا مونږ ته زمونږ شریعت عمره کوي چې دک درای حق هغه په صحیح ځای کې استعمال شي او هغه چرته په بې ځای ځای کې هغه استعمال نشي. دا صرف او صرف د کاغذ یو چیټای نه ده، یو پرزه نه ده چې بس په یو صندوق کې ور واچول شي. دې سره د بيدینای امداد هم کېدی شي او دې سره د دین امداد هم کېدی شي، دې سره د فسق او فجور امداد او تعاون او هیلپ هم کېدی شي، او دې سره د الله جل جلاله د دین د خپل ملک او د خپل قوم او د خپل مذهب او د ملت او د دینی قوتونو د غي امداد او تعاون وسره هم کېدی شي. دا صرف او صرف د کاغذ یو چټای نه ده. نو د دې وجنه علما حضرات فرمای چې دا یو قسم شهادت ده، دا گواهی ده. دا صرف او صرف یو چټای نه ده، یو کاغذ نه ده، بلکې د دې حیثیت هغه د شهادت ته شهادت. نو د دې وجنه گواهی که سړی غلطه گواهی کوي دا خو شرعاً جرم دی. موږ ټولو ته پته ده چې هغه بیا شرعاً جرم دی، هغه قانونا جرم دی. غلطه گواهی کول، د غلط شخصیت لپاره گواهی کول او دارنګ خپل ځان د بل د وجنه ګناګارول، نو د عقل تقاضا دا ده چې د بل د پر خپل ځان نه ګناګارول پکار. ځکه دغه بل کس چې دی نو د سواله په قبر کې زما د طرف نه جواب نه ورکوي او د حشر په میدان کې زما د طرف نه جواب هغه نه ورکوي، بلکې زما د کړو او زما د عمل ذمہ دار او جوابده هغه خپل. نو چې سواله په قبر کې زما د طرف نه څوک جواب نه ورکوي او سواله د حشر په میدان کې زما د طرف نه څوک جواب هغه نه ورکوي، زه د خپل خبرې او زه د خپل عقیدې او د نظریې او زه د خپل عمل او د خپل گواهی د هغې خپل ذمہ دار یم. د انتهایی سوچ او سمج سره قدم اوچتول پکاري. نو یو درخواست هغه دغه دی چې دا باقاعده یو شهادت ګڼل دي. شهادت نو د شهادت چې کوم حیثیت دی نو هغه دې ته ورکول پکار دی او د هغې حکم دغه دی. بعضې حضرات داسي چې هغه د سره اوټ بیا نه استعمالوي، نو نه اوټ استعمالول پکار دی، اوټ استعمالول پکار دی، صحیح صحیح ځای کې استعمالول پکار دی، د هغه خلکو ته ورکول پکار دی چې هغه د مذهب، هغه د ملت، هغه د خپل دین، هغه د مدرسې، هغه د جماعت او هغه زمونږ استادو یو فرد وي. زمونږ دا مسائل او مشکلات هغه ته معلوم وي، دینی اعتبار سره څومره پریشانای دي او دارنګې معاشي اعتبار سره څومره پریشانای دي، دا خلک د کم حالت نه غریبانان ور روان دي. دا لوی ځمکه هغه په بالکل تنګه شوې ده. پاکستان زمونږ وطن دی، زمونږ ملک دی، د دې د خاورې سره د دې د ګټو او د لوټو او د شګو سره زمونږ مینه ده، دا زمونږ خاوره ده. خو لیکن خلک په تنګ شوی دی، څوک ته یو پل روان دي او څوک ته نه بل پل روان دي. ولې؟ نو چې آینده کې داسې قسم افراد هغه رانه شي. تر کومه پورې دا غریبانان به دغه شانتي جاړي په دې خپل قسمت باندې او په دې خپل مقدر باندې به ویر کوي. کله یو شان مسائل، کله بل شان مسائل، کله بل شان مسائل. د داسې خلک چې هغه د قوم خیرخواهان او مخلصین وي، هغه د خپل خاورې او د خپل ملک د دې خیرخواهانی او هغه د خپل مذهب او د عقیدې او د نظریې غداران ني، بلکې هغه خیرخواهانی او هغه مخلصین وي. چې د داسې خلکو انتخاب وشي دا باقاعده زمونږ ذمہ داری ده او د دې دا صرف او صرف د کاغذ یو چټ نه دی، بلکې دا یو امانت دی. امانت نه، امانت کې خیانت اغنی پکار
او پای کې د غدارۍ نه کار نی اغستل پکار امانت خپل اهل او خپل مستحق تور کول پکار وي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وان تحكموا بين العدل وان تحكموا بالعدل الله جل جلاله حکم کوي تاسو ته چې تاسو امانتونه خپل اهل خلق ته او مستحقین ته ورسوي د امانت بلالوی مفهوم دی چا څخه د پیسې د امانت په تور باندې کې خو دی ندام امانت دی چاته د ذمہ داری ور حواله کړه هغه ذمہ داری پوره کول دام امانت دی مثال په تور باندې زه په مدرسه کې مدرس یم تدریس زما ذمہ داری ده خپل پیریډ اټینډ کول پوره مطالعه کول طالب مطمئنول او چې سوره د مدرسې وخت دک وخت باقاعده مدرسې ته ورکول دا امانت دی یو سکول ټیچر دی نو باقاعده د سکول هغه وخت د سکول په وخت کې استعمالول کم پیریډ هغه د انګریزي د پاره دی پای کې د انګریزي د انګلیش سبجیکټ پڑھاول چې کم د ساينس د پاره دی هغه په ساينس کې لګول چې سلويخ منټه دي نو سلويخ واړه منټه هغه استعمالول پای کې خپل دنیوي کار کول پای کې غب شپ لګول او هغه وخت ضایع کول د خیانت ته او دا پوره په استعمال کې راوستل دا امانت ته د امانت بلالوی مفهوم دی نو د کشانتی د خپل رائے په صحیح ځای کې استعمالول دا یو امانت ته نو قتل پکار دی چې کوم مستحقین خلق دي او کوم مستحقین اغه نه دي الحمدلله دوره شعور زمونږ په مسلمانانو کې شته دی داسې جهالت نشته دی داسې بيدینی نشته دی او داسې ناپوهی نشته دی او داسې جهل اغه نشته دی الحمدلله دنیوي اعتبار سره شعور شته دی او مذهبي او دینی اعتبار سره شعور شته دی داسې ناپوه او جاهلان څوک نشته دی موږ ته پته لګي چې کم خلک دي کم اهل دي او کم نه اهل دي دا غي وضاحتونه دي ځای ته په دې منبر باندې ضرورت نشته دی او شرعي اعتبار سره زما چې کوم ذمہ داری جوړیږي د هغه ذمہ داری ته حد پورې تاسو ته خبره کوم هغه شعور الحمدلله په معاشره کې هغه موجود دی چې کم خلق هغه اهل دي او کم نه اهل دي کم خلق د دې قوم خیر خواهان دي او کم خلق د دې مذهب او د دې دین او د اسلام د هغه خیر خواهان دي کم خلق د جماعت او د مدرسې او د پټکی او د دینی قوتونو د هغه خیر خواهان دي او کم خلق په دې قوم باندې خفقيږي چې دا د کم سټیج او د کم دور نه ورتيريږي چې دا معلومات دي وته نو دا ټول مونږ ته تاسو ته هغه معلوم دي نو دا یو مرحله داسې مرحله ده چې ان شاء الله په دې کې څه قسمه کمې بیشه هغه ونیش ټیک ځای کې زمونږ د غرای هغه استعمال شي یو کتاب کې یو واقعه د صحابه کرامو هغه ذکر کړی ده د حضرت بشر ابن عاصم رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله عنه په یو ځای کې د گورنر اولګو نو بیا سره دې پسې د په خپل ځای کې ولیدو ناغه ته نه تاسو کو چې ما خو ستاسو ذمہ داری لګولې و او تا ځای ته ولې لاړ نشوي ولی حضرت عمر هغه خلیفہ نه دی ته د خلیفہ حکم هغه نه برابرې هغه وته حضرت په سرسترګو باندې تاسو حکم تسلیموم وی ټیک ته بالکل نو بیا هغه ځای ته لاړې ولې نه چې کوم ځای کې ماسته تشکیل کړی دی او ته مې گورنر مقرر کړی وی حضرت د یوې وجې نه وی څه وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ارشاد مبارک اورېدلی دی وی هغه دا چې څوک هغه ذمہ دار جوړ کړی شو ذمہ دار جوړ کړی شو مشر جوړ کړی شو د قیامت پرز باندې د کمشر او دغه ذمہ دار چي دي په پولیس رات باندې تیریږي وی الله جل جلاله به تاسو کی چې تا ته کوم ذمہ داری حواله شي و هغه ذمہ داری ته پوره سر ته رسول و کنه پای کې د خیانت کړو پای کې د کرپشن نه کار غوښتو هغه دې ټیک کړي و کنه وی الله تعالی ته خو واسم معلوماتي
نو کده جواب ورکړي چې او د الله تعالی د علم مطابق وي چې او د 100% دیانت سره کار کړي د خیانت نه د دوکې نه د کرپشن نه د لوټ او د مار نه ځان هغه بچ ساتلی نو په پولیس رات باندې به ورتیر شي جنت ته به ورسي نو دا سړی خو خوش قسمته دی او کچرته دغه ذمہ داری سرته نه رسول شي نو هغه پولیس رات په اوښليږي ځکه خو نره د باریک وخته په شان تیرې وی هغه به اوښليږي او د به جهنم کې ورزي او یا کاله به په خکته باندې دي کی به سوره مدن راغي الله تعالی ته پته ده او یا کاله به په خکته باندې ورزي نو دغه حدیث پاک می مخته ده وې د دې وجنه زوی هغه ځای ته لاړ نشم په ځان باندې می دا اعتماد نه لرم چیرې زب پوره ذمہ داری سره ته رسول شم د پیغمبر صحابي او دا وای او نن سبا خو ار یو تن هغه بس زبداو کم بس خو پوره یقین دهانی درکې قسمونه د تفری وې زما په ځان دا اعتماد نشته دی وې تاسو به خفقېږئ نه او تاسو به مایند کوئ نه وې زه د ذمہ داری سره نشم رسولې زه د دې وجن نه انتره ورنه زه ستاسو حکم باغی نه ما حضرت عمر رضی الله عنه پریشانک وې ته خو صرف او صرف د ګورنر سره دوره یاره ده زه خو د پوره اسلامی ریاست خلیفہ روان شته پلار کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مخیله ورغی هغه چې امیر المؤمنین توکتل ډیر زیات انتهایی خفه ده نو تاسو ته نو کو وی حضرت تاسو خو نن ډیر پریشان وي او ډیر پریشان وي وجه دا چې بشر ابن عاصم رضی الله عنه راته دا واقعه بیان کړه حدیث پاک کې بیان هغه وته دا پریدا ویزه یو بل خبره د نبی رسول الله اسلام بیان کوم وی او بیان کا وې ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي چې چا یو کس منتخب کو یو ذمہ دار هغه منتخب کو خو ته وکیری یو ذمہ دار منتخب کو او دک ذمہ داری صحیح ذمہ داری منتخب کو نو د قیامت پرز باندې په پولیس رات باندې د کس نه تپوس وشي چې تا انتخاب کړو د صحیح شخصیت ته انتخاب کړو که د غلط شخصیت ودا تپوس پته نه په پولیس رات باندې کیږي نو کچرته د صحیح کس انتخاب کړی خو په هغه پولیس رات باندې به ورتیر شي خوش قسمت به جنت ته بلاړ شي او کچرته د غلط شخصیت انتخاب کړی نو دغه پولیس رات په اوښليږي او یا کاله به د په کته باندې دی په جهنم کې که ذمہ دار دی نو اغم او که منتخب کون کې نو اغم که منتخب کړی شوی شخصیت ته نو اغم او که منتخب کون کې نو اغم دا ډېر انتهایی حساسه موقع ده نو په دې بنیاد باندې عزتمندو ټولو ته درخواست هغه ده چې دا صرف او صرف د کاغذ یو پرځنه ده چې بس سړی وي په یو صندوق کې مور وګرځوله او یا د مثال په تور باندې د پارټي بازی هغه د غراشي خبر راشي چې نه فلانه خو زما پارټي ده دا پټای ماټای عزتمندو دا روستو دي اول چې کوم د زمونږه معامله هغه د الله جل جلاله سره ده د الله جل جلاله د دین سره ده ټول زمونږه رونه دي که نېشنل والدي که پیپل والدي که مسلم لیگ والدي دا ټول مسلمانان دي زمونږ رونه دي دغه پارټي بادای ما هغه روسته دي بس داسې شخصیت ته ګورئ د اهل علم حضراتو نه تپوس کوئ چې د چا دپاره موږ د خپل رای هغه استعمال کړو دا څیزونه هغه رستو دي څوک په یو شانتې نارې وایي څوک په بل شانتې نارې وایي څوک په وایي زه قادیانۍ مسلمانو مو څوک په څه کوي په احتیاط کوئ دا موقع انتهایی هغه د احتیاط ته داسې خلک هغه منتخب کوي چې ستاسو ضمیر هغه په مطمئني چې واقعي د صحیح شخصیت انتخاب نه وکړي که ستا په رای باندې هغه منتخب کېږي او که نه منتخب کېږي بیا ځان له خبره د دې کربوړي متعلق راځي بخاري شریف کې روایت ده چې دی وجل پکاري او وجل د هغې دپاره وجه هم شته دی ځکه ابراهیم علیه السلام باندې چې هغې ظالمانو اور بل کړ او سیزه اگر چې هغه ته الله تعالی په خپل قدرت کامله باندې بردن و سلامن کو هغه ګلزار شو نو کربوړي هغه تیزول نه شو
چې نمرودیانو نشي تویزولی او نشي سېځلی پې ابراهیم علیه السلام نو کربوړي به پې سېځلی خو لیکن ده به څه کول ده به هغې له پوکې ورکو پوکې به یې ورکو چې دا اور لږ نور هم تیز نو اوس د ده په پوکي ورکولو باندې هغه اور سیوا کېده نه او بیا د دې تورانه کې په باره کې راځي اگر چې هغه داسې صحیح روایت کې ماته ملاو شوي نه دي خو عمومي خبره دغه ده چې دا به راتله نو دی به په اساس کې اوبه به یې پیچولې د بخاري شریف شارحینو عامې مرغۍ هغې ذکر کړي دي چې عامې مرغۍ هغې به راتلي او هغې به په اساس کې اوبه هغه به یې پیچولې نو د نمرود هغه اور په هغه ساس کې اوبو باندې مړېدی نشي خو لیکن پته ولګېده یو شی داسې و چې د هغه امداد او د هغه همدردي هغه د یو باطل پرست طاقت سره وه چې هغه د نمرود په شکل کې و او دغه تورانکه شوه او دغه معمولي مارغان شو هغه اور مړ کولی نه شو خو لیکن دوره پته ولګېده چې د دی امداد او تعاون او هلپ او همدردي دا د الله جل جلاله د پیغمبر سره وه دا د دینی طاقت سره وه د زمونږ استازو په دې اوټ باندې په پاکستان کې اسلام راځي او کې اسلام پې نه راځي او دا حالات په سره بدلیږي او که نه بدلیږي خو چې خدای څه لیکلي دي هغه به وي خو لیکن کم از کم زمونږ د رای پته به ولګي مونږ به خپل رب ته خپله رای هغه څرګنده کړو چې الله ستا د دین دپاره مې استعمال کړه اوس نتیجه مرتب کول هغه ستا کار دی دا مې ستاسو خدمت کې د موقع په مناسبت باندې څو خبرې عرض کړې الله جل جلاله دې ما ته تاسو ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي